کوم هلته کې چې د دهشتګردۍ واقعات شوي وو د هغې خلاف یو پرامن احتجاج ښودلی شوی و چې کوم د ټولو تنظیمونو په مشترکه احتجاج و په هغې احتجاج کې په زرګونو په تعداد کې خلک شریک شو او سپینې جنډې یې نیولې وې د امن مطالبه یې کوله اوسه پورې چې کوم اطلاعات راغلي دي نو په هغې جلسې باندې او جلوس باندې فایرنګ شوي دي په هغې کې د دوو کسانو د مرګ خبر دی اوسه پورې او څه 28 کسان چې دي هغه زخمیان هسپتال ته راغلي دي زه د دې میټینګ په وساطت سره ریاست تم دا ویل غواړم وفاقي حکومت تم دا ویل غواړم صوبایي حکومت تم دا ویل غواړم چې مونږ نور دې ته تیار نه یو چې دا کمې لوبې زمونږ په خوره باندې اوسه پورې وشوې دا کم طریقې سره چې د پښتنو وینه توی شوه او امن اوسه پورې رانغی اپریشنونو نه مونږ په دې باندې تنګ یو او اپریشنونو باندې مونږ دې لپاره اعتراض کوو ځکه چې یو ورځ د اپریشن اعلان وشي زرګونو خلک چې دی هغه بې کوره شي خپل کور پرېږدي میاشت پسته د امن اعلان وشي او چې واپس خلک راشي نو بیا همغه خلک هلته کې ګرځي راګرځي اوسه پورې په دې باندې پښتانه پوه نه شو او همدا سوال کوي چې دا څو اپریشن وشو د هغې نتایج سر ووتل مونږ ته هغه دې وښیلی شي په دې حوالې سره دا زمونږ حق دی دا د آئین پاکستان لاندې زمونږ بنیادي حق جوړیږي چې مونږ د ریاست نه امن وغواړو امن راکول د ریاست ذمواري ده په دې صورت کې که مونږ خپل حق له تپوس له احتجاج کوو او که په هغې باندې تشدد کیږي نو دا هیڅ صورت کې مونږ ته قبول نه دی مونږ د بلو خلکو سره د دغه اظهار همدردۍ او اظهار یکجهتۍ هم خبره کوو او سره دا ریاست ته هم وایو او مرکزي او صوبایي حکومت ته هم وایو چې په دې په ځای چې تاسو یو بل سره سیاست کوئ یو په یو باندې پوینټ سکورینګ کوي بل په بل باندې پوینټ سکورینګ کوي څوک وایي چې دا پارټي بین کومه بل وایي چې زه فلانی روباسمه دغه پرېږدی د عوامو طرف ته توجه ورکړئ چې کوم ذموارۍ له تاسو هلته کې ناست دی هغه ذمواري سرته ورسوئ داسې قسمه واقعات چې دي اسم دا حالات ډېر عجیبه طرف ته روان دي که وګورئ نو سیاسي حالات رس ترزه خرابېږي لګیا دي او د دې ذموار چې دی
هغه ریاست دی د ریاست غلطې پالیسۍ الیکشن نه مخکې د خلکو دا تمه وه چې صحیح الیکشن به وشي شفاف الیکشن به وشي او د هغې په نتیجه کې به سیاسي استحکام راشي او دا کوم معاشي مشکلات چې دي د هغې نه ویستلو لپاره به کوششونه شروع شي خو بدقسمتیانه په خولې خو دا وویلی شو چې مونږ نور په سیاست کې زموږ کار نشته خو په حقیقت کې چې څه وشوه دې قوم ته معلوم دي او هر یو کس سره پاکي دا وایي چې دا تیر شوي انتخابات چې وو دا نه شفاف وو نه منصفانه وو او نه صحیح شوي دي اوس خو سپریم کورټ هم په خپل فیصلې کې وویل چې الیکشن کمیشن جانبدار او غیر جانبدار نه و نو زما خیال دی خبره نور هم ډېره زیاته واضح شوې ده خو عزتمندو زه دلته کې دا ویل غواړم چې دا کوم صورتحال جوړ دی که هغه معاشي صورتحال